أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. سورة توبہ 27 نمبر آیت. پدې آیات کې هم د جنگ حنین فائدې او د هغې ثمرات ذکر کیږي. د حنین ځینې ثمرات بار ذکر شو چې الله تعالی وايي وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. یو ثمره دا و چې کوم کافران د اسلام دشمنان دومره په غرور سره راوتري د حنین د جنگ په ذریعہ باندې الله تعالی هغوی له سزا ورکړه، ذلیل کړه. څوک جیلونو ته لاړل، څوک مړه شو، څوک زخمیان شو، چا مالونه لوټ شو. او دویم چې کومه ده ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. بل فائدې دا ده چې په دې جنگ حنین په ذریعہ باندې ډېر خلکو ته توبه هم نصیب شوه. حنین د جنگ د وجه نه ډېر خلک مسلمانان شوي دي. د تاریخ مستندو حوالو کوم چې تفسیر مظهری او ابن کثیر باغې باندې ډېر تحقیق کړی دی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حنین نه واپس شو، تقریبا 6,000 قیدیان ورسره وو، 4,000 ورسره خان د کافرانو نه په جنګ کې نیولي وو، او داسې 4,000 نه 12 ورسره ګډي بيزي دا په جنګ کې نیولې شوي وي. 4 رومانو پورې 15,000 دا ورسره وو. او دوی د اول چې کوم دی طایب ته لاړل، هغه ځګین کې چې کوم ځګینو کې د حنین د حوازینو مشرانو پناه اخیستلي وه، هغه قلعه محاصره کړه. دا قلعه تقریبا 15 ورځو نه واره 20 ورځو پورې محاصره وه، او دوی بر دننه نغاشې راګزارل او دننه پټ شوي. صحابه کرام نبی علیه السلام نه مطالبه وکړه چې دې خلکو ته خیر وکړي، خو نبی علیه السلام ته خیر ونه کړل ټیم کې. او نبی علیه السلام ویل دا پوهېږي نو خیر وته نه دی پکار. د هدایت سوالونه ورله وکړه، د هغې نه بعد مشوره په دې باندې وشوه چې اول زه عمرې ته عمره کوو، د عمرې نه بعد به مدینې منورې ته واپس کېږو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو ملګرو سره جعرانیه نوم یو ځګین ته ورسېدو، او دا دومره زیات مجاهدین ورسره دي. مخکې موږ ویلو چې د حنین د جنگ چې کم د رمضان مبارک کې شوی و، د دې جنگ په وجه باندې کافران مسلمانانو ته ډېر زیات قهر او د کافرانو ډېر خلک په دې کې مخکینی جنگ کې مړ شوي هم و. بدر کې مړو، حنین کې احد کې مړو. نو هغوی چې کله مکه فتح شوه، نو هغوی حوصلې خرابې شوې، د انتقام وسې نه کېدو، خو غصه یې ختمه نه وه، غصه یې بهار وه. او ډېر زیات خلک چې کوم دی کافران هغوی په دې انتظار باندې و چې په حنین کې دوی شکست وخوړ مسلمانان، نو زمونږ د انتقام ټیم به یې له راورسېږي، موږ د خپل بدله هم ووایو. او که شکست یې ونه خوړ، فاتحه وکړه چې بس د حوازنو سره زموږ څه تعلق دی، بیا دوی د غالب شي، د دوی حکومت شي. نو دا خلک راغلی د جعرانیه نومې ځګین کې انتظار کوي، او د حنین د جنگ تماشه کوي چې څوک غالب کېږي او څوک نه غالب کېږي، چې اکثریت د دې منافقین او کافران خلک. کله چې صحابه کرام دغه ځګین ته ورسېدل، نبی علیه السلام د دومره لوی وفد ورسېدو، او هغوی ته اطلاع میلاو شوله چې نبی علیه السلام عظمي فتحه وکړله، حوازنو زبردست ماتې خوړلې ده، د هغې نه دومره پیمانه باندې غنیمتونه اخیستلی شوي دي. دا خلکو هم دغه ټیم کې د اسلام او د ایمان اظهار وکړي، مسلمانان شو، اکثري مسلمانان شو. بیا په جعرانیه کې دوی کېناستل، او په دې باندې خبره کوله چې کوم مالي غنیمتونه دا تقسیم کړي، په شرعي طریقه باندې چې کوم شرعي اصول دي په هغه طریقه باندې تقسیم شي. چې په دې کې د حوازنو یو لوی وفد راورسېد، او د دې حوازنو د وفد تقریبا غټ 14 پکې غټ سرداران، دغه یو شاعر هم پکې و، یو پکې د نبی علیه السلام رضاعي رور هم پکې و. او د رضاعي رور دې دپاره راوستلی چې نبی علیه السلام د رشتې ډېر ښه خیال ساتنو، دا به ته په رشتهدارۍ کې وړاندې کړو چې د دې خاطر وکړي، لحاظ یې وکړي. نبی علیه السلام ته یې وویلو چې زموږ مالونه هم دغسې لاړو، زموږ خلک هم داسې ګرفتار شو، زموږ ټول عزت او حکمراني تاسو نه شوله. اوس تا له موږ سوال له راغلی و چې زموږ مالونه او زموږ قیدیان موږ ته واپس کړه. او دې کس ته دا هم وویل کوم چې نبی علیه السلام رضاعي رور چې که په دې طریقه باندې دومره عاجز دي او دومره سوال موږ د روم او د کسرا بادشاهان ته کړی وي، نو کېدای شي زموږ به د بدحالۍ باندې هغه هم رحم راغلی وي، هغه هم راته خپل کسان نه پرېښي وي. نو تاسو خو مې خپل ولي د رشتهداري ده، رضاعي رور هم یې، ته خو ډېر رحمدل هم یې، ته خو به راسره ډېره ګزاره کړي. او خپل ډېر زیات فریاد نبی علیه السلام ته وړاندې کړو. نبی علیه السلام رحمدلي په خپل ځای باندې وه،
چونکه دا مالونه خو د مجاهدینو حق او د غنیمتو نبی رسول الله خپل خواهش خپل تمنای دا وجه باقی د دوی رسول ومنل شي او د دې سره په دې باندې اسلام هم غالب شي اسلامي سره رسوخ هم پیدا شي لیکن بل تر تک مال د مسلمانانو د مجاهدینو نبی رسول الله په دومره اختیار هم نه استعمالو نبی رسول الله دوی ته ویل چې تاسو دوه خبرې مکه وای چې مالونه هم واپس کړئ او قیدیان هم واپس کړئ بلکې مالونو قیدیانو کې یو شی وغواړي چې هغه ته واپس کړئ او به فرض کا مال صحابه کرامو تاسو ته واپس کاو نو زما په اعتراض نشته دی که نه واپس کاو نو په مالفه کې به تاسو سره زمرسته وکړه نو مالفه ورسته به نور داغي بحث راشي چې فی هغه جنگونو ته ویل کېږي چې کله مسلمانان یو ځای باندې د حمله کولو تیاری وکړي او جنگ ونشي او کافرانو د شکست خوري دا غن چې کوم صفات شغه ته معرفي نو په داسې مالونو کې به موږ تاسو سره مرسته وکړو نبی رسول الله صحابه کرام راجمه کړه دا غوي نه رای واخیستله چې دا قیدیان ورته موږ واپس وکړو واپس نه کو نو هغه ټیم کې صحابه کرام دغه محفل نوازونه رااله چې او بالکل واپس کا چې تاسو څنګه مرزي غسیو کزم به اعتراض نشته نبی رسول الله ویل چې ټیک د غاڼې نه خو आवाजونه رااله چې قیدیان دی واپس شي خو د هر کس د زله حال معلوم نکو چې د هر چا بڑک ځان لستېریږي لہذا کې دې چې ډېر کسان بده کې د سیمه جوړې نه غواړي خو بس د حیا نه ځان غلې کړي आवाज نه کړي او ځري نه مني نو لہذا د هر چا چې څومره حقونه دي دا غي به پوره خیال ساتل کېږي او چې یو قسم په خیمانه نو په خیمانه کس نه مسیس اخیسته کېږي نه نبی عليه السلام د هغه مشران راوختل د هر ډېر مشر راوخت هغه ته ویل خپل کشرانو نه به تاسو نو کې جدا به د هر یو نه بیر بل رایو والی او د غرای به ودی کی چې کم کس نه منله مخالفو نو بس هغه ته خپل مال واپس کوو هغه نه مسیز نه او چې کوم رای دا و چې بس حواله د شي دغه مال موږ حواله کو بیا دغه هغه یې غلامانو موږ حواله کوو قیدیان نو بری طریقه باندې ټول صحابه نه رای واخیستل شو او ټول صحابه په اتفاق رای ورکړه چې او کسان دی ولش دین ورسته به جغرانیان مزګین کې د خلق قیدیان حوازن ته برته واپس کړي شو هغه بوت کم خلک چې واپس کړي شو دا خلکو چې د نبی عليه السلام د رحمدلی وریدله چا د چا چې وارثانو هغه سمره خوشاله شو او د نبی عليه السلام د همدردی وریدله چې عام طور چې خلک قیدیان مونږ په قیدیان باندې خلک کم لوبي کوي او دوی ورته هیڅ ونه ویل بغیر د رټلو نه بغیر د مطالبین دومره په اسانه باندې وتاواله کړو نو دوی خلکو غونډو په شریکه باندې اسلام قبول کوي ایمان راوړ مسلمانان شو بل طرف ته کړ چې د مکې نه وتل نو ځینې ډیرو کافرانو نمنګ په مخکینی سبقونو کې ویلو چې کافرانو نه عاریتن یعنی بسوال باندې اسلحه راجمع کړ نبی رسول الله د هم کولای شو دغه کافرانو نه د اسلحه په زور اغستې وي خو نه په زور دې نه اغستې هغه د لازاری نه کوله نو په وخت اسلحه واغستر یو د داسې خلک و چې چا سل صغری ورکړي چا توري ورکړي چا نور سيدونه ورکړو د مکی مشرکانو قریشو او نبی رسول الله دغه سامانونه په جنگ کې استعمال کړل او ټول امانت راوړل او په مکه کې دغه مشرکانو ته حواله کړل چې سامان نری تاسو برته واخلئ هغه چې د نبی رسول الله د امانتداري وریدله چې د دومره زیات قوت او دومره زیات ملګرو فتوحات باوجود چې د اچانه ته بل حالت ما نشته مجبوری او کمزوري نشته بیا مونږ کافرانو د الله پیغمبر د زمونږ د مارونو دومره خيار ساتي د وادي دونه پابند دي نو هغه هم ټول اسلام قبول کې مسلمانان شو نو بده ذکر کې د خونین دغه فائدہ ذکر کیږي چې ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء بیا الله تعالی توبه قبول کړه د دین اورسته د خونین د جنگ اورسته على من يشاء د هغه چا چې خوخ کم خلک چې خوخو او د هغه ایمان او اسلام الله تعالی ته منظور هغه کې داسې صلاحیت او استعداد موجودو هغه خلکو ته الله تعالی توفیق ورکو او د هغه توبې قبول کړي مسلمانان شو اسلامي قبول کو نو الله تعالی امن کړهالو والله غفور رحیم الله تعالی بخون کې او رحم کول والا دی د دوه صفاتونو ذکر کولو چې بخنی والا او رحم کول والا دی د دې د فارض ذکر شو چې د الله تعالی صفاتینو مونږ دی د ترغیب د توبې چې عام کافرانو له حمد خپل کفر نه توبه استل بکار دي او د ګناګارانو له حمد خپل ګناهونو توبه استل بکار دي ځکه چې الله تعالی غفور بخون کې دی ټول ګناهونه بخي د خلکو کفر هم بخي چې کله کفر نه توبه وباسي او رحیم رحم کول والا دی د ایمان او د اسلام نورسته د ګناهونو د توبې نورسته الله تعالی په انسان باندې رحم کوي نو ګویا چې دا ترغیب شو توبې ته چې توبه دی وباسي